زدیو بندیم نکینا پاقلارا ما باندې بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندې بازار خراب کی وورا اغیارا زدیو بندیم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم عزتمندو دا کوم ځای کې چې موږ ناست یو دا ضلع 400 ده د غرکانانو کوڅې ته مخامخ د چینچیانو اډه کې بره مارکیټ کې ناست یو. لاندې د چینچیانو هغه اډه ده هغې کې یو غیر مقلد راغلی او وهابي راغلی او هغه چې کوم دی نو د چینچیانو غریبانان مسلمانان مزدورکاره چې هغوی خپله مزدوري کوله او هر وخت به ورسره باس کوو. مزدوري مقصد نه و دلته انتشار مقصد و او دا خبره به یې کوله چې یاره ایصال ثواب مسلمانان چې کوم وفات شوي دي هغوی پسې دعا کول یا تلاوت کول دا بدعت دی او دا چې کوم دی نو دا کوم مسلمانان تاسو چې کوم مسلمانان یې ستاسو عبادت دا عبادت نه دی هسې خواهش پرستي ده او ستاسو چې کوم دی نو بدعتیان یې ګمراه یې تر دې چې کفر د خپل پلار او مور یې معاف کړي نه وو هغوی ته یې ګمراه ویلي بیا زما مقتدیان دغه کې وو د اډه کې وو هغه د 10 کسانو هغوی ما سره رابطه وکړه ما ورته بلکل په دې معنی که خبرې کول تیارې مونږ تیار یو. هغوی بیا ټیم برابر کړو د 29 جون باندې 12 بجې ټیم برابر شوی و. بیا مونږ 12 بجو ته حاضري کړې وه دوی ویل اوس درلو یوې بجې نه خبره واړوله. بیا مونږ د خپل محترم ورور سره مولانا عارف صاحب سره رابطه وکړه دې موقع ته الحمدلله د دې مونږ شکرګزار یو دا چې کوم دی نو ځان یې حاضر کړو خبره جوړه شوه. بیا دلته دې لانجه جوړوله چې دلته مونږ ولیدلو نو بیا یې جګړه جوړوله چې دا شی ختم شي چونکې دې سره مخکې مجلس شوی وي صادر هم دې پاتې شوی وي او ځغلولي نو بیا دې ویل چې مونږ په کوم عذاب کې را مبتلا شو. دې خو ویل چې یو طالب به راغلی بیا د هغې نه پس دې چې دلته لانجه جوړېدله نو دې په خوښه باندې مونږ ورته ویل ستاسو ځای کې به خبره کوو خو خبره به نه پرېږدو دې تښتېدل. بیا دې یو ځای دی غازان په روډ باندې د وهابیانو یو ځای دی مقبول استاد ځای دی مونږ ورته ویل هر ځای ته تیار یو که ته هر ځای ته بوځې که شیخ امین خوا هم بوځې مونږ تیار مونږ دې پورې تیار یو. بس هغه مقبول ځای ته یې بوتلو او هلته هم چې کوم دی نو خبره او مجلس وشو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. ثم گرانو عزتمندو گرانو محترم مسلمانان دا نن دی 29 جون بروز پیر او وقت تقریبا 4:30 بجې. گرانو محترمو یقینا نن چې کوم دی غیر مقلدینو ضلع 400 په سرزمین باندې بیا یو پیرا د عقاید علماء دیوبند باندې یو نوی شکست وکړ او دا دی زوړ عادت دی په دې کې دی چې کوم دی کامیاب شوي نه دي. هر وخت چې کله میدان ته راشي یقینا د پر رهبرو چې کوم دی لار هغه اختیاري. ګرانو محترمو یقینا د مولوي صاحب محترم چې کومه کارګزاري مخه د کېښوده ما سره لومبي زمونږ استاد محترم حضرت مولانا محسن الله صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې رابطه وکړه چې دغه شان تاسو هلته د چینچیانو اډې ته زر ځان ورسوئ هلته وهابیان راغلي دي او یقینا چې زمونږ د عوام الناس ورونو د عقاید او نظریات چې ته خراب نه شي دا ګمراه نه شي لهذا تاسو هلته زر ځان ورسوئ. د هغې نه پس استاد محترم سلطان المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې په حکم باندې الحمدلله مونږ دلته حاضر شو. مونږ چې څنګه حاضر شو یقینا هغې د ماسپښین مونځونه ته راورسېدل مونږ مونځ وکړو. د هغې نه پس چې کوم دی مجلس مقرر شو د مقبول خیرازي په ځای کې هلته لاړو مونږ کېناستو زمونږ د طرفه 4 کسان د هغه طرفه 4 کسان دلته چې په څه باندې خبره جوړه شوې وه یقینا عقایدو خبرې مخې ته راغلې وې د مسایلو خبرې مخې ته راغلې خو تاسو ته پته وي چې وهابیان پنجپیریان چې کوم ځای ته ورشي یقینا هلته شر جوړوي. مونږ ورته وي وروره دا چلې د مذهب په نوم باندې خلک مه روچتوئ جنګ جګړه مه جوړوئ یقینا ټوپک کوتک ته مه لاس کوئ راځئ 4 به تاسو شو 4 مونږه 5 مونږه 5 تاسو یقینا د امن په ماحول کې به کېنو انشاءالله العزیز او خو ښکلې مناظره به وکړو بحث به وکړو انشاءالله عوام به په ویډیو باندې وګوري فیصله به پخپله وکړي. مونږ ورته یقینا دا دعوت اوس هم ورکړو بیا هم ورته ورکړو. یقینا مونږ هلته لاړو 4 مونږه او 4 چې کوم دی هغې کېناستل خبره شروع شوه هغې مونږ سره موضوع لیکلی شوي چې استوا علی العرش. مونږ ورته مونږ دې نه خبر نه یو او یقینا چې مونږ دې نه خبر نه یو مونږ ته صرف دونه اطلاع شوي وه چې هغې سره دعوې جوابې دعوې خبره مولوي صاحب محترم موجود دی. لہذا مونږ په هغې باندې مونږ وی یو عقیده به زمونږ د طرف نه شي یو به د ستاسو طرف نه شي یو موضوع زمونږ د طرف نه یو ستاسو نه زمونږ د طرف نه موضوع
هغه ورته اوس هم وي بیا هم ورته وي دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د مسلمانانو تکفیر کول کفر دی. او دویم نمبر حکم د عصر حاضر د غیر مقلدینو دا جماعتي عقیده چې د مسلمانانو تکفیر کوي. او نمبر 2 غیر مقلدین د خپل اصول پرانا کې د دې وجه نه کافر دي. یقینا چې کوم سړی دا مسلمان ته کافر هغه باندې خپل کفر را واپس کیږي. عرض دا ذکرانو محترم یقینا موږ هلته هغه ته دا خبره کې خو د دې اثر نه تیارېدل استوا علی العرش په دې باندې خبره کوو. دا غینه پس ګرانو محترم یقینا زموږ خبره وسره ډېر زیاتې وګړي شوې. اخر دا چې مونږ ډېر مجبور کړو. ما ته یو عبارت پیش کړم د مناظرې تاریخ او توجه المتخاصمین فی النسبه بین شیئین اظهارا للصواب. هغه کې دا یو ټکو زموږ ډېر محترم رور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتهم العالیه ما ته فی النسبه اغیب بالنسبه لہذا هغه په عبارت کې چې کوم دي دا راګیر کړل ودا فی النسبه ک بالنسبه باقاعده بیا رشیدی کتاب چې کوم دي مکتبین هم نوی راغوستو الحمدلله چې هغه بالکل خپل خبره هم پیو منله چې دلته خبره دا فی النسبه دي دا موږ تاسو ته کتاب هم خودلی شو چې دا دي فی النسبه بین الشیئین دا چې فی د فی دا باندې دا فی النسبه بین الشیئین. لہذا یقینا دا خو زمونږ په یو مشر باندې غي درو او غي دا مناظرې په میدان کې زمونږ مشرانو ته محتاج دي. کله وی تحفه المناظر وروړه کله وی رشیدیه وروړه یعنی دې سره په خپل مشرانو کې د مناظرې هغه تاریخ هم نشي ثابتولې. زمونږ مرګري چې کوم دی وسره یقینا ډیر تفصیلی خبره په دې باندې وکړو ان شاء الله العزیز چې ویډیو اپلوډ شي ان شاء الله العزیز دا به تاسو وګورئ. لیکن ګرانو محترم یقینا په الته میدان کې زمونږ ډیر محترم مشر حضرت مولانا سید عالم صاحب حنفی دامت برکاتهم یقینا هغه ور ډیر زبردست ټکونه ورکړل. خو هغه یقینا دې ته تیارېدل نه چې مثال په تور مونږ موضوع لیکو د موضوع تعین بوشي یا به دا و جواب دا وشي دې ته بالکل صرف عقیده مخه ته کولو یقینا بحث ته نه تیارېدل. ګران محترم یقینا مونږ تاسو ته تسلی درکو چې ان شاء الله العزیز مونږ په خپل عقاید او نظریات باندې الحمدلله برقرار ولاړ ټول مشرانو کشرانو ټول ورونو ته الحمدلله په دې باندې بالکل د زړه د کومې نه دې شکریا ادا کو چې کوم مرګرو سره تم سره خدمت کو یقینا او د تنبیه دا غیم سره ډېر خپل خبرې مو شوي په خپل انداز کې او یقینا موږ ټول مرګرو ته چې ان شاء الله موږ په خپل عقاید او نظریات باندې تاسو هم دعوت ورکو چې هر کله داسې وابیان او پنځپیریان هر کله بکواسو کې ان شاء الله العزیز موږ د ورځې د شپې د تاسو تابعداري چې کوم ځای کې وای ان شاء الله الله پاک موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هذا واخر